Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu abadiyun azaliyun sarmadiyun la awwala lahu wa la akhira lahu la zidda lahu wa la nidda lahu wa la mumidda lahu wa la mu'ina lahu la bashira lahu wa la nadhira lahu wa la wazira lahu wa la mushira lahu wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa nabiyyana wa maulana wa aulana wa a'lana wa ajlana wa habibana wa habib rabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du fa a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran wa qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi aw kama qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam intihai qabil qadar
معزز علماء کرام، طلباء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو، دانن چې مونږ او تاسو د دې پنځپیر په علاقه په دې ګاړ محله کې د الله رب العزت په دې کور کې راجمعو، نو تاسو د دې اجتماع سبب او باعث مخکې واورئ چې دا د یو نکاح او د واده په سلسله کې جوړ شوی او منعقد شوی اجتماع او پروګرام دی. پرون یا غبل ورځ زمونږ برادر محترم مولانا محمد حارث صاحب ما سره رابطه وکړه. اگر چې دا ورځې بیا د ماسخوتن ټیم د یو مدرس عالم ډیر ګرانی مطالعی کتابونه کتلی او بیا چې دومره وختونه تیر شوي هغه نقشوم د سبق ذهن نه وتی، تقریبا 2 هفتو پورې چټي و چلیدا. مشکل یو ګرانی خود پنځپیر خلق په مونږ ډیر ګران دي. زمونږ د علم ابتدا او بیا د علم د سفر هغه انتها هغه د دې پنځپیر نه و. اول طالبګریم د دې ځای نه شروع و او بیا الحمدلله دوره حدیث هم د مرکز نو، او دا زمونږ د ټولو مرګرو د اشاعت التوحید و سنت د علماو مرکز دی کلی کې دی. نو داغه مرکز د وجنه د دې ټول کلی سره زمونږ مینه او محبت دی او تعلق دی. اگر چې پنځپیر کې بیان ته ضرورت هم نه، خو به طور مذاکره د دې مرګرو مخ کې یو څو هغه خبرې چې پنځپیر کې موږ زده کړي هغه بیان کو په دې نیت چې موږ له الله اجر راکړي او سامعین ته الله رب العزت اجر او ثواب ورکړي. دا زمونږ برادر محترم محمد داود صاحب داغی د واده سلسله کې دا پروګرام جوړ شو. زمونږه ډېر بهترین عالم د دارالقرآن پنځپیر شیخ الحدیث صاحب مولانا مفرح شاه صاحب هغه بیخي او 2 خبرې وکړې او ټول ټیم مال راکړ. دا داغی حسن ځوان دی، ګنې ما خیال داو چې هغه به بیان وکړي او زه به یو څو خبرې وکړم او بیا به دعا وکړو خبره به خلاص شي. خدا د هغې مینه ده، الله رب العزت د هغې له هم د دنیا او د آخر اجر او خوشحالۍ ورکړي او الله دې په دې واده کې ډېر خیر او برکت واچي. مسلمانانو ورونو، زمن د جماعت نم او منشور دا دی چې دا به د توحید اشاعت کوي، د الله د یووالي اشاعت کوي، خورول کوي په دنیا کې، د توحید په مقابله کې د شرک رد به کوي، د هغې جړې به وباسي، پخپله به هم شرک نه کوي، نور به هم د شرک نه منې کوي، پخپله به هم عقیده د توحیدي، نور ته به هم د توحید دعوت ورکوي. د عقیدې د توحید نه بعد بیا د عمل ضرورت دی. نو د دې جماعت مشن دا دی چې عمل با په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه چې دا هغه ته سنت وای. نو اشاعت التوحید والسنه مقصد بدای چې د عمل با د رسول سلام په طریقې داغه هغه سنت په دنیا کې عام کو. کما خبره چې بل ته بیانول ثواب دی، بل ته کول ثواب دی، نو هغه په خپل باندې په عمل کې راوستلم بیا ثواب دی. نو دا الحمدلله د موحدین او جماعت، د متبعین سنت جماعت
مشن د دې بدای چې توحید عام شي، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام شي. او سنت دا د نبی علیہ السلام چې څومره دي چې هغه زمونږ په زندګۍ کې راشي. سنت صرف دا نه دي چې د سحر 2 رکعات سنت دی او د ماسپخین 4 رکعات قبل کې دی او 2 رکعات رستو دی او د ماخام 2 رکعات او د ماسختن 2 رکعات. نه، دغه خوم سنت دی، دا خود من سنت دی. سنت د نبی علیہ السلام په زندگی کې چې څومره طریقې دي چې هغه د رسول الله سلام خصوصیت نه نو پاغي باندې عمل کول، دا به زمونږ استاد سکاري. هغه که غم کې راضي، هغه که خادای کې راضي، هغه که په لباس کې، هغه که په خوراک کې، هغه که په اسکاک کې، هغه که د کېدو پاسېدو کې، هغه که په ګرځېدو کې، حتی که هغه په منځ کې، په روژه کې، په زکات کې، هغه که عبادات دي، که معاملات دي، که دعا ده، که ذکر ده، که صدقه او که خیرات ده، دا څومره اعمال چې دي ال بقابل قبولی چې هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله رب العزت چې مونږ ته کوم نبی را لېږلی دی، دا هغه نبی صلی الله علیه وسلم دا ژوند زمونږ د پاره الله یو ماډل، یو نمونه جوړه کړی ده. الله پاک فرمای لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، په تحقیق سره شته د تاسو لپاره فی رسول الله په بار د رسول د الله تعالی کې صلی الله علیه وسلم اسوة حسنه، نمونه د تابعداري خیستا. لقد کان لکم فی رسول الله، یقینا نشته د تاسو د پاره په بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، یعنی دا هغه پټول جون کې، دا هغه پټولو کارونو کې چې کله دا خصوصیت نه اسوة حسنه، نمونه د تابعداري خیستا. کته منس کې الا بستا غمنس قبولی چستا غمس په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، کته روزنی سے الا بقبلیږي چې په طریقه د رسول الله، کته حج کې، کته زکات ورکې، نو کته باندې غم راغې، نو ستا غم به الله تعالی ثواب ملاويږي چې هغه په طریقه د رسول الله. کته باندې خادر عالم الا بستا په خاده کې تعالی ثواب ملاويږي چې هغه په طریقه د رسول الله. کته ذکر کې، ک فکر کې، ک عبادت کې، ک معاملات کې، ک سکه، نو بس د نبی جون ستاره پار نمونه ده. پدی موقع باندې چون کې وعده ده الله الله، هر یو انسان لدا پکار دی چې د وعده نه مخکې وګوري چې وعده کې ماته د شریعت څه حکم دی، پاغه طریقه باندې د شریعت پابند شي او هغه باندې لاړ شي. مثال په تور اول نه یو سړی بچی لا کوئی دن کوي، نو دې سوچو کی چې کم ځای کې کوئی دن وکم، زنانه خو ټوله زنانه دي، خو زب بچی لا کم کور کې وعده کوم، کم کور کې کوئی دن کوم، زما د شریعت څه حکم دی. نو دې به سوچ کوي چې دا کمې زنانه سره دې نکاح کوي، نو دا خو محرماتو کې چرته نه ده، اسنا چې هغه محرماتو کې. نو چې مسلمانی په قران عملی په قران پويږي، نو دی به وایي چې دا 14 محرمات الله قران کې بیان کړی دي. نکاح کوم خو چرته دا نه، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، چرته منکوحات الآباء کې خونا دا میرا مور خونا دا چرته ایسا نکاح نه کیږي. حرمت علیکم امهاتکم، الله پاک وی تاسو باندې تاسو مین دي حرام کړی شوی دي.
وګوره چرته مور خو نه ده، لور خو نه ده، خور خو نه ده، پپو ماسی خو نه ده، خورزا او ریره خو چرته نه ده. دا محرمات نسب نه دي. وګوره چې د رضاعت نه محرمات خو نه دي. وګوره د سخرګنۍ د وجه نه محرماتو کې خو نه راځي. وګوره د شته نکاح خو چرته نه ده. والمحصنات من النساء، هغه واده شوې زنانه خاوندانو والا د زنانو نه. اوس کیسه ګړبړ ده. واده کړي جنۍ خپل بچي او خاوند پریږدي او بل چا سره لاړ شي او بیا ورسره نکاح مو تړي. والمحصنات من النساء، خاوندانو والا د زنانو نه چې نه خاوند مړ دی نه خاوند طلاق ورکړي دي، دا غي نکاح نه کیږي، حرام. نو تو ګوره چې چرته محرماتو کې خو نه ده، ځکه چې صرف شهوت پورا کول نه دي، تب د رب د حکم تعمیل هم کې. دین بعد بیا سوچو کا چاو بالکل محرماتو کې خو نه ده، خدا ز چې کمی جنۍ سره نکاح کوم آیا دا خو مشرکه چرته نه ده. الله اکبر. عقیده سوچم ډیر اهم دی. ها موږ ته خو نن عقیده ډو شي نه ښکاري. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. اللہ پاک فرمائی اے موحدینو، اے مسلمانانو، تاسو بدعقیدې دومره اهتمام کوئ چې کله یو جنۍ سره نکاح کوئ ګورې د مشرک ښځو سره نکاح ونه کوئ، مشرک جنۍ په نکاح وانخلئ تر دې چې ایمان راوړي. خامخا وینځ مؤمنه غریبه عاجزه فقیره د رنګ نه تکه توره چې مؤمنه ده، خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، غوره ده د مشرک زنانې نه اگر که مشرکه تاسو تعجب کې غورځئ، ښایسته ډیره ده، مالدار ډیره ده، خو چې کله عقیده د شرک ده نو نکاح ورسره مه کوه. الله اکبر. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، خپل نونه مشرکانو سړول په نکاح مور کوي. الله اکبر. دې تم سوچ کوي، صرف سړی تم ګورا قیدې تم لګو ګورا، خپل لور چرته مشرک ل په نکاح ورنه کې تر دې چې مشرک شرک پر خود نه ایمان نه راوړي. ولعبد مؤمن خیر من مشرکین، خامخا غلام مومن چې ایمان پکې دی عقیده صحیح ده غوره دی داغه اصل مشرک نه. ولو اعجبکم، اگر کدا مشرک تاسو تعجب کې اچي، ډیر اوچت نو کری دا، ډیر زیاته تنخواه دا، ډیر خسته دی، ډیر مالدار دی، ډیر جیداد دی، هر څه ډیر دی خو عقیده خراب ده، دغه مشرک لخپل لور مور کوا. ولې چې اولئک يدعون الى النار، د دې نتیجه خراب ده. مشرکی جنۍ سره د نکاح وکړه، زوی به د مشرک شي، خاندان به په شرک کې مبتلا شي، نو ټول عمر به جهنمی شي. که مشرک سړی له د لور ورکړله کې دې شي لور د مشرک کې، نو لور به په زور جهنم ورته ورځي. نو دې خدا سي مثال دی لکه چې یو سړی خپل زوی یا خپل لور راخلی ورته ورځي. اولئک يدعون الى النار، دغه خلق اور ته خلق را بلی، اور مطلب څه دی؟ هغه عمل ته خلق را بلی چې هغه سبب د دخول د اور دی. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. دا فیصله ده د الله چې شان دا ده چا الله سره شریک پیدا ک الله پاغه جنت بن کو دا غزه جهنم ده.
جنت ته نشي تللی مشرک انسان. نو لږ سوچ کوا الله اکبر اول نه قدم چې اوچته نو تب سوچ کې محرمات سره نکاح نه کې مشرکین سره سړو خذ سره نکاح چرته نه کې بیا د هغه نه بعد سوچ کوا کم کور کې د نکاح پیغام لګي نو لږ د دین سوچ پکې وکا تنکح المرأة لأربع الله اکبر تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عام طور سرا دا سلور والا سیزون ډیر مرغوب دی. زنانه سره نکاح کیږي د سلورو جوهاتنا د مال د وجنام د نسب د وجنام د حسن او جمال د وجنام او د دین د وجنام. نو که یو جنې داسې پیدا شوا دینم پکې ده مالم ور سره ده نسبم اعلی ده حسن او جمالم خسته ده نو بس فبها ونعمت خدا به ډیر ګرانه چټول کارونه دی انسان کې برابرۍ. دیندار خلق خو اکثر کمزوري اکثر غریبانه ها او چې غریبي نو نورونو کارونو سوځولې نو حسنم دومره نه نو تبسکه یو جنانه کې سلور واړه صفاتونه نه برابرېږي. الله الله نو تبسکه نو تبدا سکه چې تب د نکاح د دیندار زنانه سره کې حسن زائل کیږي مال زائل کیږي. الله الله نسب په سړی کې تکبر او غرور پیدا کړي دین په سړی کې مینا پیدا کړي محبت پیدا کړي او د یو بل سره صحیح جون به تیریږي. دیندار خزه سره نکاح وکم نو جون به د مزي که صرف مالدار د نو بیا به ساتل نشي صرف خيسته د نو بیا بستا په نور سره تعلقات جوړ کړي وای بدا ز سپ بلا وړې دلې ما بیا به مسلې او چې دین دې نو هغه به تا نه سوا د بل چا سره تعلق نه ساتي ستا خدمت به هغه په ځان واجب غني ستا د حکم تعمیل به کوي د ژوند په خوان باندې به پوه شي چې کله دیندار ده. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی یو اعتراض لیکلی دی. اعتراض دار چل ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. د الله د قدرتونو یو نخد قدرت دادا د الله د وحدانیت د دلایلونو یو دلیل داده ان خلق لكم من انفسكم ازواجا دا چې پیدا کړی دی الله ستاسو د پارا توجه کوا ستاسو د پیدې د پارا ستاسو د جنسونو نا بی بیانې. الله وی بنده دا مې در باندې ډېر لوی احسان کړی دی چې ستا بیبي ستا د جنس نه ما تعالی پیدا کړی دا او الجنس یمیلو الی الجنس یو جنس چې دی نو بل جنس ته میلان کوي. جنس یوی نو محبت سیوای جنس جدای نو محبت هغه شان نه. کته انسان وي او بیبي چرته بل زناور وي بل حیوان وي نو بیا به دومره مینا نه وي دومره الفت او دومره تعلق بنوي او چې څومره مینا الله پاک د خزه او د خاون په منځ کې پیدا کړی دا په جهان کې دومره مینا د اچا په منځ کې نشته ده. وجعل بینکم موده ورحمه محبتم دے جما مینا محبت دوستانه دا ورحمه په یو بل خپکه دل هم دی. خیال لري او دومره ګوره د یو زنانا پلار مړ شو درې ورځې غم دی رورې مړ شو څو ورځې غم دی وایا درې ورځې غم دی بچې مړ شو څو ورځې غم دی درې ورځې غم دی خو چې کله خاون وفات شو څو ورځې غم دی سلور میاشتې او لس ورځې غم دی. که تاسو دا ووایئ
چیر جدی کی استبراد رحم دا نو دا خبر صحیح نه دا آغا زنانه چې د سره واده شوی هم نه دا آغا د پلار په کور کې ناسته دا صرف کوئی دن شوی دا دا غي خاون وفات شي نو ابم سلور میاشت ول سره عدت تیری اظهار د زینت بنه کوي غم بکئی خپه بئی غم مطلب دا چې نه زینت بنه کوي بل چا سره بنی کام نه کوي معلومه شو چې دا رشتہ د ټولو رشتو نه ډیره قیمتي ډیره نږدې ده د یو بل په فراق ډیره صدمه یو بل ته رسیږي او په سړي باندې خو عدت نشته کنه چې خزه مړه شي ساره خزه مړه شو چې بس بیخي تلوار کین مازیګر مواده کولی خو کده سړی نه تپوسو کې پلار مرشي رور مرشي بچه مرشي غم دے خو که خزه مرشي نو خلک وی د پلانی کور اوران شو تبر مرشو ټول خاندان لگا ماشاءالله یو ورځ یو سړیو خزه مړوا ما خو لراغه ناستو خپل بیبي خبرې کولی په جړا شو نو ما ته وی چې استاد جی بس یاره خو یې منو چاته ویلم نشي ځکه دا خلک بیا سړی پورې خان دي او دا درد هغه چاته پته لګي چې په چا تیر شي وای زه وایم کنه چې الله دې ټولو خلکو دا خزې مړي کې چې دوی ته پته ولګي ما خدای بیړه دې غر کا نور خلکو له سلام مړي کې وای نه کنه دوی تاسو پته نه لګي دا سړی ته پته ولګي چې د چا خزه مړ شي نو دا ډېر نږدې رشتہ ده حدیث کې مرাজি چې د دوه مینا کونکو دومره مینا کونکو بسو کو نه یې سمره چې نکاح کړه مینا هو ګور یو سوال تفسیر کبیر کې امام رازی نقل کړي دي توجه کوا سوال دا ده چې الله پاک وی و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا بعض د خود قدرت د الله نه دادي چې پیدا کړی دي الله تعالی ستاسو د پارا ستاسو د جنسونو نه بیانې نفس نه مراد جنس دی کنه تا نه خود نه پیدا جنس نه پیدا لکم د ستاسو د انتفاع د پارا او قانون دا دے چې کم شی الله د انسان د پیدې د پاره پیدا کړي دي نو هغه الله نه د مکلف کړي هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا الله د غزاد چې پیدا کړي د ستاسو د پیدې د پاره هر هغه څه چې زمکه کې دي ټول او بیا آسان جواب وکړه چې بعض خو پیدا نه رسي نقصان رسي نو دا به ویو چې د بعض پیدا مونږ ته معلومه ده او بعضو پیدا نه ده معلومه بس پیدا پریو کشتا یا پیدا عامه ده کاغت داغه نه په دې طریقه اخلي چې هغه استعمال کې تا ته پیدا ورسي وای خوره پیدا ته واخلي سورلی په کې پیدا ته واخلي او یا پیدا ده چې عبرت ته واخلي او ته ګور نه عبرت به ته اخلي صحیح شو نور توجیهات بیا په درس کې علما کې خو یو خبر اوره هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا الله زمنګ د پار اسمان پیدا کړي زمکه پیدا کړي غرونه دریابونه پیدا کړي زناور پیدا کړي غوا می خګړه بيزه پیدا کړي صرف منګ له پیدا را رسي مونږ په نه ده فرض روزه په نه ده فرض حج او زکات په نه ده فرض د الله عبادتونه په نه ده فرض نو زنانو مبارک الله وایي چې دا مستاسو د پار پیدا کړی دي ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا ستاسو د پاره مستاسو د جنس نبی بیان پیدا کړی دي چې ستاسو خدمتو کې نو پکار داو چې زنانه د خاون خدمت له پیدا کړي و وته ویلو چې خاون له جامع نظام روړی په خوا زیجا رکوا د دې خدمتونه کوا خاون رضا ساته نو دی باندې الله ولی منصفرس کو ولی روزه پرس کولا ولی حج و زکات فرض کو یو خوا د خاون خدمت پکاري یو خوا د الله د حکم تعمیل دے نو ګرانه ده کنه او زنانه به منظم سار وختي کوي او خاون به ډیوټي لزی غیله بچیم تیارای څومره ګرانه روزه هم نیولې ده او ما خام روزه ماتم تیارای زمون بدنونه کې بیا سانه او دا غریبانان بیا نه دي پسره غرمه کې په ګرمۍ کې بندغری ته ناس دي تنور ته وچ شونډې ناس
ګران کار دی کنه دی. نو کبیر کې امام رازی وایي چې دا ولی الله مکلفه ګرځولې دا سوال شو. بس د خاوند د خدمت ډیرو کنه. جواب کوي چې الله زکه مکلفه ګرځوله چې دا د الله د نعمتونو تذکرہ ده او د الله عظیم نعمت ده. توجه کوه د الله لوی نعمت ده چې دا زنانه مکلفه ګرځولې ده. ولی که یو خزه د خود خاوند نه یریږي نو د الله د یری به د خاوند خدمت کوي او که مکلف نه وي نو بیا به ډېرې ښځې چې خاوندانو نه یریدي نو هغه به خاوند باندې د خاوند به د سره خدمت نه کولی نو خاوند به ترې تپوس هم نشو کولی او د الله نه به هم یره نه وه ځکه الله به ورته ویلي چې تا باندې خو ما د مونځ نه دی فرض کړی تا نه زاړو تپوس نو کوم د خاوند خدمت هم نه دی فرض کړی. څه مطلب که یو ښځه د خاوند نه یریږي خاوند غریب دی عاجز دی کمزور دی بېوسه دی ښځې له الله هر څه ورکړي دي خو بیا هم د خاوند تابعداري ولې کوي وایي څه وکړمه خاوند مې دی الله به رانه تپوس کوي. خیال دی نو د الله د یرې د هغې خپل خاوند صحیح خدمت کوي او که چېرته الله ته تپوس نه کولی نو بیا به د هغه د چا پلار لارې له نشوه راوستی. د الله په هر کار کې حکمت وي. اوس غوا چې هغه راولېږي خپل مالک وي غوا ګناهګاره ده نو بیا به ښځه په خاوند را باندې کوله او ښځه به ګناهګاره نه وه. غوا وتښتي او روکه شي ګناهګاره ده نه بیا به ښځه هم د خپل خاوند نه بل پلتله وړو به ګناهګاره نه وه. نو بیا خو به مسله ګرانه وه که نه. اوس خو که تاسو نه شئ سمولی نو دا علما چې درسونه وکړي بیانونه وکړي نو دا ښځې توبې وباسي یا الله زما دې توبې دا خو موږ ډېرې غټې ګناهګار یو د خاوندانو ډېر حق دی موږ بالکل نه ادا کوو. د دې علماو ډېره شکریه ادا کوئ. ستاسو دا کورونه چې جوړ دي که نه دا هم د دې علماو برکت دی. یو ورځ یو ځای کې را روان یو کس ودرولم ما ته مولانا صاحب ودرېږه الله شربت راواغس مې مړی مې خراب وي هر څه چې دی خدا بس کې ما ته وایي چې ډېر خوشحاله مې داړه مې درته دعا کوي مې څه چل شوی وایي ستا یو بیان مې راوړی او کور کې مې ولګو د تا پکې د خاوندانو حقونه بیان کړي وایي په هغې یو بیان باندې زموږ کور الله جوړ کړی دی. ښځې مې ویله چې دا خو رښتیا موږ غر کې یو ملګری و د سوات ما ته وایي چې مولانا صاحب ما خو ډېرې ناشنا کار شوی ما څه چل شوی وای ما به یو زنانه په رشکه کې بوتله سکول کې لوی استاد او پرنسپل و ما به بوتله راوسته ما به په دې رشکه کې بیان لګاو نو ستاسو یو بیان به مې لګاو دا زنانه ما سره په رشکه کې ما ته وایي چې دا کیسټ مال راکړه ته چې څومره پیسې غواړې زه بدله درکړم ما ولا کیسټ ورکړم چې پیسې مې راکوه زه بس واله وایي هغه زنانه بیا د هغې سکول نه بل سکول ته بدله شوه او ما ته سوال جواب راولېږه چې هلکه زه به تا سره رشکه کې تلم او تا له به ما د میاشتې پیسې درکولې اوس به د سره زه نه ځم او پیسې به در کوم. وایي ما ورته ویل چې ځې نه لکه اوس بل سکول ته بدله شوې وه بل ځای ته نو ما ورته ویل چې ته ما سره نه ځې او مطلب سکول هغه دې پرېښې ده نو پیسې څه له راکړې وایي نه ستا د وجې نه الله زموږ کور سم کړی دی. وایي ما چې ولې وایي چې زه د خپل خاوند سره به هر وخت زما جنګ و جګړه به وه او زه دې ته تیاره شوی وم چې زه د خپل خاوند نه طلاق واخلم ما اراده و چې بس خاوند نه طلاق اخلم او زما د خاوند خبرې مبرې نه وي په دې بیان باندې چې تا نه ما هغه کیسټ یوړ او ما هغه مسلې واورېدې بس زما ډکې الله راوستل ما د خپل خاوند سره معافي مې وغوښته او د خپل خاوند سره مې دونه خوږ ژوند دی نن چې زموږ کور الله جوړ کړ نو ستا د دغې د وجې نه دغې بیان د وجې نه چې تا په رشکه کې لګو زموږ کور الله جوړ کړ نو ما ته مولانا صاحب زما پکې دا مزې شوې چې مفته کې ماله پیسې میلاوېږي وړه مې نو هغه خپلې د میاشتو تنخواه راله راکړه. نو دا د علماو ته دعا کوئ د خاوند حق بیان کی د ښځې حق بیان کی د مور حق بیان کی د پلار حق بیان کی د بچی حق بیان کی نورور دا معاشره زمونږ سمه دا د الله عظیم احسان دی چې زنانه مکلفه ګرځولې ده او د الله په هر کار کې حکمت دی. هغه یو عالم نه چا تپوسو کوي رجی نکاح خو د خاوند او د ښځې د دواړو حق دی او د خاوند او د ښځې پر رضا باندې کیږي چې خاوند هغه نه قبل یم نکاح نه کیږي
زنانه چې خپل نفس خاون له په نکاح نه ورکوي انکارو کې هم نکاح نه کیږي څنګه چې نکاح د دواړو حق دی بیا په طلاقو کې د ښځې حق نشته او صرف حق د خاون دی خاون ښځه له طلاق ورکولی شي او ښځه خاون له طلاق ورکولی شي زنانه خاون له طلاق نشي ورکولی وی رجی دا ظلم نه دی چې زنانه له الله پاک د طلاق اختیار نه دی ورکړی په کار دا و چې یو ښځه د خپل خاون سره خوشحاله نه وه نو چې هغې هم خاون له طلاق ورکولی شوې هغه عالم ورته وایي د الله شکر دی چې الله ښځې له دا اختیار نه دی ورکړی یعنې سار به نه دی چې د قتل نه لس پنځلس به ښځو طلاق کړي ولې دا ټول خلک به طلاق شوي زنانه کې صبر ډیر کم دی برداشت ډیر کم دی الله دا اختیار ځکه زنانه نه ورکوي که ستاسو خیالي سړی ورسره جنګ وکړي جګړه وکړي یو قسم ورته وکړي دا چې الله والي پلار کره لاړه شي دغه وس د پلار کره لاړه شي 2 ورځې پس بیا سوچو کې کور ته راشي که چېرته دا اختیار یې وی ورسره نو بیا به بس ډایرکټ چې دی نو بس خاوند ته به وي زمړه 1 2 3 بس ته په ما طلاق والله چې کار به وران دا هم د الله یو راز دی یو حکمت دی چې د زنانه ناقصات العقل دی الله دا اختیار هغې له نه دی ورکړی الله الله نو بهرحال خبره مې دا کوله دیندار ښځې سره نکاح وکړه نو ته به د ژوند په خوند پوه شې هغې ته پته ده چې د خاوند ډېر حق دی د الله نبي وایي لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها کما دا حکم چاته کولی زما شریعت کې دا جایز وي چې یو انسان د بل انسان ته سجده وکړي ما به زنانه ته ویلې وي چې خپل خاوند ته سجده وکړه ولې چې د خاوند دومره حق دی په زنانه د خاوند دومره حق دی په زنانه الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء سړي حاکمان دي په زنانو دا قوام دی نگران دی حاکم دی مؤدب دی زنانه له به ادب ورکوي الله وی وللرجال علیهن درجه د پاره د سړو په زنانو باندې غوروالی دی نو هغه به تا د ځان نه اوچت ګڼي ستا د حکم تعمیل به کوي چې کله د دینداره ښځې سره نکاح کړې ده د ژوند په خوند به پوهېږي ستا د مال ستا د دولت ستا د کور ستا د عزت د خپل عزت خیال بساتی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله او چې کله پکې دین نشته دی بې دینه ده اول به کته یو خبره کوي نو هغه درته دوه کوي کته یو کنزل کوي نو هغه درته دوه کوي دا کور ولې ورانېږي تا ته پته که د ښځې خاوند کې یو کس ګزاره کوله نو کور نه ورانېږي هغه زمونږ یو عالم هغه به خبره کوله وایي چې 2 هوښیاران د سوتلۍ په تار وتړې ام نشلیږي ولې دا کمقل به زور کوي نو هغه هوښیار ورپسې دا تار ورسستوي نو تار به نشلیږي او چې 2 کمقل په یو لویه رسۍ وتړې هم شلیږي یو به یو خوا زورونه کوي بل به بل خوا نو آخر به بس وشلیږي که چرته ښځې خاوند کې یو قسم ګزاره وکړي ژوند نه خرابېږي ښځه لږه خبره تیزه وکړي خاوند وایي زمړه خیر که خاوند لږه خبره تیزه وکړي ښځه وایي خپل خاوند مې څه چلو شوړېږي که هېڅ مسله نه جوړېږي مولانا اشرف علي تانوي صاحب پسې یو زنانه راله اکثر دا ښځې د واده نه پس په دې تعویضونو سر شي او بیا دا خلک وایي رجي په بالغ کې راووتل او په کور کې راووتل او په بارګو کې راووتل او په کوټه کې راووتل دا وجه صحیح دی کې اکثر د خو د پاره مطلب چې زمونږ دا کور خوب شي خدای د پاره چې کومه طریقې دی هغه نه استعمالي او په غلطه طریقو سر شي پیسې ته خلک یو کارم نه کوي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته یو خزراله وی رجی دا خاون نه ډیره زیاته تنګه ما او بس وال دی او ټکول دی او کنزل دی او بس بیخي کار خراب دی دا څه دمره لوکا چې الله زمونږ دا کور روخي اډي روخيار سړیو هغه ول وبو ور کړو خورې دامه دل دم کړی او دا سکار بکې چې کله د خاون غوسه کیږي د دې وبونه به یو ګټ کې نه به غرزه او نه به تیرې دا بخل کې نسی ان شاء الله خاون به ټیک ټاک شي دامه دل دم کړی دی وې ډیر خل
چې کله به خاون غصه شو کنځلې به شروع کړې دی به خاون ته غږ نه کو زر به منډه کړه او بوتل نه به سر کلاو کو یو بوټ به وکړه هغه به نه تیرول او نه به غورځول خله کې به وبنیولې وي خاون به لږ غصه مو سو کړله بس چې دې طرف نه به आवाज نه راته نو خاموش بشو یو څو ورځې بعد لاړه چې رجستا ډیره شکریا او ډیره مننه داسې دام دې پیچولې چې خاون مې نن نه بعد یو گزارم نه دی راکړی د هغې ورځې نه وهلې ما نه ټکولې ما بس ډېر ښایسته ژوند تېرېږي مولانا اشرف علي تانوي صاحب ورته وایي خورې ما په یو ټکې دم هم نه دی ویلی خدای خاون چې ته والې نو دا به تا ځکه والې چې تا به کنځلې کولې هغې به کنځل وکړه تا به هم جواب ورکړه هغې به خبره وکړه تا به هم ورته خبره وکړه هغې به درته حکم وکړه تا به وله خبره خوله کې بنده کړه چې بس نه کوم دا خبره نه منم دا کار نه کوم نو بس جنګ به جوړ نو چې ته اوس هغه کنځلې کوي هغه غصې کوي او ته کنځلې نه کوې ځکه ستا خوله کې خبرې چې خبرې کوي نو یا به تیرې یا به غورځې او ته نه غورځې او نه تیرې خولې کې دې نیولې دي اوبه ستا خوله خاموش ده نو داسې کلم نه کېږي چې یو سړی دې کنځلې هم کوي والم دې کوي بل دې غږ نه کوي هغه دې پیسې را باندې کړي نو دا ستا خاونه ځکه تا داسې نه وایي چې ستا خوله بنده ده نو کور په دې طریقه جوړېږي نو چې کله زنانه دینداره ده د خاوند د حقونو خیال به ساتي کور به ډېر خوند کوي مزې ژوند به کله د لور دینداره سړي له ورکړې ده نو بستا د لور خیال ساتي ولې چې الله په قرآن کې وایي وعاشروهن بالمعروف ژوند ته روی د دې زنانو سره په ښې طریقه باندې د الله نبي وایي چې خیرکم لاهله تاسو ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي دپاره بهتري او غوره نو دی به د خپلې بیبي جایز حکم مني هغه جایز خبره به مني خرچه به پې کوي نفقه به کوي او مینه محبت به مو سره کوي بې ځای به بې ګناه به وایي ته کوي نه نو دغه ښه سړی که نه د ښه سړي خو نور څه نښه نه خو دغه او ښه سړی هغه چې د هغه ښځه ووایي چې زما خاوند ډېر ښه سړی دی زمونږ په پښتنو کې دام یو مرض دی بار به ډېر ښه سړی په حجره کې په جومات کې په لاره کې په کوڅه کې په مسافرۍ کې چا سره ملګری شو نو بل ښه سړی به ته نه خو کور کې به نه دی کور کې به ته بل وي بدماش دی کور ته چې را دننه کېږي نو خدای ښځې وایي خدای پاکه چې خدای دې خیر وکړي چې بیا به څه چل کېږي دا څه صفت نه دی الله الله نو خبره دا ده چې نکاح کې نو سوچ کوه دیندار سړي له لور ورکا او دیندار زنانه سره نکاح وکړه نو ژوند به دې د مزو وي واده کې نو بیا سوچ کوه د واده مقصد هم زده کړه مقصد بستا د واده صحیح چې ته د واده په وجه د زنانه بد شي یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج اے د ځوانانو ټولګیا څوک چې تاسو نه د واده طاقت لري نو واده دیو کی واده کې څه پیدا ده فإنه اغض للبصر دا د انسان نظر ښکته کوي د محرماتو نه واحسن للفرج او د انسان عورت چې دی نو د زنانه پاک ساتي دا د واده پیدا ده زوی د بالغ شو واده وله زر کوه داسې مه کوه چې هغه د پردو زنانو ته ټوله ورځ ګوري او هغه چې دی نو بس په زناګانو کې مبتلا دی او بیا ولا ترسته واده وکړي د دې پردو زنانو د قتلو نه د زنا کولو نه مقصد واده دی نو ته بیا چې دار سکې نو بیا واده ته ضرورت زر ولا واده وکړه چې د هغه سترګې ښکته شي د حرامو نه هغه عورت د زنانه بچي ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء څوک چې د واده طاقت نه لري خرچا نفقه وس نشتا شهوت اشتا فعليه بالصوم هغه د روزي ډیری نسی زمونږ نوجوانان خو د رمضان هغه نه نسی هغه دوه کسانو کنه نشیان هغه یو کس وبو کې غوپه شون لاندې وبو تیرې کړې ابل ته وی لکه لاندې په وبو کې اخترو هغه ولله ځمکه د وبو د سر نه لا پراډه کړه وېس کې له پاسه مختر دی وای پوښوي زمون خو خسته خسته نوجوانان روزي نه نسی خبر تکړی خبر مضبوطی او روزه بنه نسی نو چې سړی روزي کې رمضان کې هم روزه نه نسی او ټول ورځ خوراکونه لري اوسګاکونه لري
کنه په خوا بچو ته 2 ټیمو یا 3 ټیمو اوس ټیم هم نه دی معلوم بس هر ټیم خوراک دی اسکاک دی خوراک دی اسکاک ورورا وردش نشتا ګرځیدل نشتا خواهشات په خپل سیوا کیږي او ټول ګرم خوراکونه نه زناګانې بکې نو بیا د انسان لپاره دي چې د روزي ډیری نسی فانه له وجا روزي د انسان بدن کمزوري کوي نو شهوت هم کمزوري شي نو ستاد واده پیدا بدای چې تب د زنانه بچي ستاد واده پیدا بدای د الله نبی فرمای د هغه بیبي سره واده کوي چې هغه خاون سره مينوم کوي او هغه چې د اولادم دا غډيري نسل نه خاندان نه پته لګي فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة زب نور امتن باندې تاسو په ډیر والی فخر کوم هغه بیبي سره واده وکړي چې الله ول ډیر بچي ورکړي ستا مقصد بدای چې امت د رسول الله سلام سیوا شي ها د واده پیدا داوم دا چې کله ته واده کې حکمت پکې داوم دی چې دا ستاد لپاره بهترین صدقه هم ده اسه بیا خیرات کې یا نه او چې واده دی وکنه د خزه خرچه خو په خاون واجب د کله بر توي دال راوړه ساګ راوړه دا راوړه واغ راوړه دا که تاسو سوچو کې دا تاسو ټول روزانه خیرات دي واسنه چې تاسو دغه یو خیرات پیژنې نور بیا خیر خیریت دي نورم کلا کلا کوي ما والد سے بکله کله یو کیسه کوله و یو طالب نو هغه واده وک د واده یو سورج ډېری د مزي ځکه ډوډۍ یو خنه اکرام یو اعزاز د واده لکم خصپا جوړا چولې او ناوم ټک کار نه کینه د واده لک کار کینه ناوي کار په دې یو خبره ترسته کوم باز ناویانی هغه ګوره کار نه کوي کار سکه چې منظم نه کوي را واده شي او راشي نو بسرور پکټ کې به یو کوټه کې یو ګټ کې کینی او خزه برازي او غم سره ناشتي او سره مبارکي سلامتي ناوې د کټ نه را کوزيږي چې منځو کې د مستم براغلي او ناوې به منځ نه کوي شرمېږي د خزو مخ کې به څنګه را کوزيږي ما یا که نه شرمېږي نو ورور دومره میکپونه کړي چې مخ نشینځلې که مخ وینځي نو ټول میکپ پسین لاو کېږي او بیا خاص کر هغه مالدار خلک زمونږ استاد خو آسان کار دی خلکو په دی یو پروګرام باندې بلا خرچي کړي بیوټي پارلر له بوزي ورور پاغي کې د شپتاویا او د 1 لک روپو خو صرف چې دنو هغه ګلکاری کوي میک اپ کوي نو چې هغه لاغي او 10 کوي خو هر څه ختميږي نو هغه بس ورور دغه شان ناس ته مز نه کوي ولې چې مخ د لاسونه دی خپيري دا چې وینځي خو تبعي کیږي نو بس ناوې د خپل میک اپ د لاسه چې د منځونه نه کوي نو پاغي واده کې بس خیر راشي د سبل مازه ناوې نه بس خیر خورسي چې منځ نه کوي دې ته سوچ کوی او دا لاسه کې چې د واده په ورځ ډېری خزه نه کوي ها منګه چې د جنج په سروانه کو نو ولې دې چې تلاره کې جمعات کې ودرېږي سه یا پاغه کور کې منځونه کوي هغه وروره دومره خزي چې هغه له برابرولم ګرانه ده او زمون خلک چې نور وسی کیږي او کنه کیږي د جنج وسخه خو کیږي ډوډۍ بنشي ورکولې ولیمه سنت طریقه وا هغه وسی نه کیږي نور وسی نه کیږي په اجتماع پروګرام وسیم نه کیږي چې عالم راولي خدا وسی کیږي چې 1500 کسان راغون کې واغې ته چې واده له جج له بزو یو څو بسړیو نور ټولي خزي دی وته ډېر خوشحالي خا د مونږ ته پوس پکې بیا نشته او داس ته پوس پکې نشته چې لري زین ډولې راوړي بیا خدای ټولو ورځې منځونه لاړ شي د دې ډېر سوچ کوي پاغي جنج بس تندرو ورځي چې مونږ دی وته پرې خو دغه نامې دلته راځي کنه ستاره کور خواله راځي نه ضرورت دونه خلکو ته ضرورت دی خو یو څو کسان دی لاړ شي د پردې اهتمام پکې بالکل بیا نه د واده په ورځ باندې ټول عمر دې زمونږ خويند مند ځان د ګرمۍ نه مړک په سور وړي کې مدان غټه غټه صادره چیلونو تاو کړي خو د واده په ورځ باندې بیا دې ته بالکل ماپ ته چیل مته وای بس ولې چې میک بیا څوک نه ویني او هغه خپل زیورات بیا څوک نه ویني نو هغه ورور بیا میک اپ کار کوي او بیا پرده نه کوي په بعض علاقو کې خو ډیر ګنده رواج زنانو سره ډول کمار په گاډي کې وخیږي بسونوي گاڑی دیو ته ډولکې وي او غيو ته گاډي ډرایوران ټول پردي خلک کی موږ سره زنانه خې جوړي او دا دغه په مخ کې گاډيږي او سندري وي
خدای خبر چې دا ډرایور ته سړی نه ښکاري کې دا څنګه چلی په ګڼ بازار چې ورشي په دې عام ځایونو کې به گزاره کوي چې کله په کم ځای کې رش دی ګڼه د بازار دی په هغه ځای کې به په دی باندې وجد راشي او په ګډه کېږي دې ته سوچ وکړئ مسلمانانو هغه واده چې موږ یو سنت طریقه ژوندی کوو فرض پکې بیلو واجب پکې بیلو نو څه پیدا کوو یو سنت باندې څومره فرایض رانه لاړ شي نو دې خبرو ته سوچ کوئ نو خبره مې دا کوله چې د واده د یو څو ورځې ډېر د مزي کار نه کسب نه او وروره بس ناویل نن یو کس ډوډۍ کړې ده واله کلیم کړې ده کله ټول کور لکې سبا ولا بل کس کړې ده بل ورځ بل کس کړې ده بل ورځ بل مزي نو طالب نه واده کړو ویل چې لکه دا خو ډېر ښه کار دی خو مې چې لږ مخکې کړو نو مزي به وي یو څو ورځې چې تېرې شوې نو کور والا ورته وایي چې اشنا ډوډۍ خو خلاصې شوې خلق په سر ورسېدل اوس به خپل غم کو لاړ شه مالګه راوړه مساله راوړه تیل راوړه پخوا به لاټین کې خلکو تیل اچول که نه تیل راوړه ډیویله لاټین دا راوړه هغه غریب ګیلن اغستی دی بازار ته روان دی چې دا پسه لانجه واوړي دا خو به اوس دا راوړل غواړي هلکانو چېرته ګیدړ لیدلی دی نیولی دی هغې له لکۍ پورې ټیم تړلی دی دا زغلی که نه نو دا ټیم چې ګړبه ګړبه کوي نو هغه منډې وایي هغه ګړب نه یریږي او دی ورپسې وروسته روان دی او شور دی دا غریب چې په دې لاره تېرېږي او هو دې ګیدړم جوړې نوی واده کړی دی ولې وګوره وایي ګیلنې وله په لکۍ پورې تړلی دا به هم تیل راوړي دم چې ته نوی واده نو دا بیا بلا خرچي دي بلا نفقې دي ګران کار دی خو چې کله دا ته د دې بیبي له خوراک راوړې اسکاک راوړې بیمار شي ډاکټر له بوزي دا ټول ستا خیرات دی دا ستا صدقه ده تعالی الله واړه بچی درکړل هغه بچی ته سنبالې ډاکټر له بوزي علاج ولکې خرچه پکې نفقه پکې دا ټول ستا خیرات نه دی دا کته پرورش نه کوله خدا مړ کیږي کنه د ماشومان دا ټول خرچه او نفقه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن چې تاغي له رزق غم کې جوړې جامې غم کې هغه خزله بچولا دا ټول ستا صدقه ده دا یو بهترینه صدقه ده د انسان واده ټوله پیدا ده نقصان پکې نشته نبی علیہ السلام فرمایي دنیا ټوله یو سکه ده او بهترینه سکه چې د المرأة الصالحه دا نیکه بیبي ده الله دې موږ ټول له نیکانې بیبیانې راکړي کلم چې ګوره بیبي کې کنه نو دا دعا مخکې وایا ورسته وایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما بعضی خزه د سی چې سړی پتنګي یو ورځ یو کس راغی ماته مولانا صاحب ما یها ويرا په دسه بلاوړې دلې م چې خلاصېږم تیوم نه اوس چلو که طلاق ورکوم دومره مہر دی و چې اوس مالا چل ناراضي بیا بران ټول غواړي نو هغه وخت ټانګي وي کنه نو ما ته وي که دسه کار وکم چې په موټر سایکل ځان پسې کینو ما او داسې دا ټانګه را نږدې شي او زه ځان دی خو ورځم او دا موټر سایکل دی خو ورځم چې دا پل په تیر شو نو زه به بس بیغم دا نری پل دی بالکل بمړه کی نه ولی بس وړي ژوند خراب دی خیال مې نه ساتي قدر مې نه کوي عزت را نه کوي بس بیخي کار خراب دی نو ګوره دا ژوند بیا مزه نه کوي چې د ښځې د خاوند نه زړه تنګ دی او د خاوند د ښځې نه خو چې دینداره زنانه ده نو به ستا حق پیژني ستا مقام پیژني نو ستا ژوند به د حیایي د پردې وي او د خوند او د لذت وي مسلمانانو نکاح دا زمونږ ضرورت هم دی او دا زمونږ عبادت هم دی د نور خلق صرف ضرورت دی کافران هندوان مشرکان ټول خلق ودونه کوي خو صرف نکاح ده یعنی صرف واده دی زمونږ د مسلمانانو واده صرف واده نه دی ضرورت نه دی دا زمونږ عبادت هم دی چې کله دا د شریعت موافقي د دې لپاره د علماو سره کېنئ چې زه واده کوم زه څنګه واده وکم کمې بیبي سره واده وکم په کومه طریقه باندې وکم ماله مشوره راکا او دا دعا غواړه چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اے الله موږ له داسې بیبيان راکا داسې اولاد راکا چې هغه زموږ د سترګو یخوالي بعضې بیبي خو د سړي د سترګو ازغی بعضې اولاد خو هغه د انسان د سترګو ازغی جوړ شي الله زموږ بیبيان او زموږ اولاد زموږ د سترګو یخوالی کا او هغه دغه دی چې دینداره وه بیبي دینداره وه بچې دینداره نو دا د مسلمان د سترګو یخوالی دی
بهرحال خبر بډې رودشي نو ما تاسو ته آیت ویلې دی الله پاک وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یقینا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې تاسو د پاره خسته نمونه ده نو داغه ودونه زمونږ د پاره نمونه ده دا مونږ چې سکو نو دا نبی رسول الله کړی دی داسې زمون حبیب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بټنګ ټکور نه لري ګرځیدا زمون په ودونو کې په میاشت باندې ټنګ ټکور کیږي د الله نبی صلی الله علیه وسلم په واده کې خو بے پردګي نه و زمون په ودونو کې بے پردګیان کیږي په کار دې چې موږ واده د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه کو دا رنګي چې دا نور کم کارونه کیږي پته نشته تاسو کلی کې کیږي که نه کیږي اوس خو یو نوې رواج راوته دی چې د واده لک سره کم کار کوي کنه نو دا چې د بوسو په غلا کې څوک څوکونی سم داسې ظلم سره نه کوي تاسو ته پته ده دلته هم کیږي شکر وباسه ګنې د واده نه بمړه تور شوی جامې تشلئی پسخا انډو باندې ولي سخا رنگونه په ورغورځي او په سپېړو په لته هغه وال خلا بیل خبره ده یو کس لمانی کا تړل نو ماته مولانا صاحب وای مامار له و پتلی بغیر میکړو په سپا نشو مخه مې ولي وای سخا مبلین را باندې ټول راړولې داسترګې ته کې سړی وای سترګو کې بیم تللی دي لکه دا څومره ظلم یو ځل ځای کې ولاړو ما قتل چې په موټر کې یو خسته نوجوان را وسپا ستره جامې وي اوس خان علیته ورځو او بیا بس راوچت کو پاغه موټر کې ورواچ نو موټر هم پټول ولاړه غلک هم پټول ولاړه د خر مینه صحیح غلطه نو چې کوم سړی کې دین نه نو هغه د غلطه بدر کوي مرګري نه بتانګي پر دې نه خپل مرګره بر سره داسې کوي د دې رسمونو او رواجونو نه ځان نو ساتي په لار کې اکثر چې دنو غوبلی څه چلې وي ناوې نه چې دنو مټې ډبې راخلي ډبې د ناوې سره کې خدای دا څومره بې عزتي ده د ناوې په ګاډي پسې ګاډي خلاص یو غوبلی په لاره پکې وم جنګيږي پکې وامړي خلک هم پکې خوښ شي مړم پکې شي ولې پلاني په واده کې اکسیډنټ چل شوی دی ګاډي زغلې ګاډي سپسې زغلې په یو مټای پسې خدای دولګي مړکی څه چلې د ناوې ګاډي نه بل ډبې راخلي نو دغه ته څه ضرورت دی چې ته د ناوې سره ډبېګ دی په عین موقع کې په لاره کې تراخلي او بیا د عزت په طریقه هم نه یو راواخلي نور هغې پسې منډې وي کوشش کوي یو چې زه ترې راوالم بل وي چې زه ترې راوالم دا څومره سپک کار دی د واده الګ په پالنګ خېجوي او برې ولي او ښکته راولي برې ولي او ښکته ولي څونه ځایونو کې لاسونه مات شوي دي خپې ماتې شوي دي نو د واده نه ورته لویه بلا جوړه شي دا خو ډېر ګران واده دی الدین یسر او ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونة په ټولو ودونو کې خواغه واده ډېر د برکت چې تکلفات په کمی نو زمونږ ودونو کې وسه برکت راشي چې موږ په خپل ارمانونه ورېچو مسلمان خدا دې چې لا یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبع لما جئت به زمونږ په ډز غواړي ګډېدل بغواړي تنگ ټکور بغواړي رسمونه رواجونه بغواړي خو موږ چې زمونږ په شریعت کې نشته نه کو خپل خواهش به د شریعت تابع کو نو الله به موږ په ميدان جوړیږو الله دې موږ صحیح د شریعت تابع کی اسه خو په جمعات کې ټول خلک دی والله بیان او تکوا ټول په سر خوځي دا خو چې کله په سړی باندې راشي بیا پته لګي غم پر راشي خادي پر راشي بیا پته ولګي چې تاسو نه مسلمان او تاسو نه عمل کول والي الله دې موږ صحیح عمل کوونکې جوړ کی او الله دې د صحیح عمل توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دعاو کې چې الله په دې واده کې ډېر خیر او برکت واچي او الله د زوجین یو بل سره مینا محبت اتفاق او اتحاد نصیب کی الله یې د هر قسم شر او فساد نه محفوظ کی او الله دې چې دا کم پروګرام وکړي دې پروګرام چې کم خیر او برکت دې واده کې واچوا الله دې ټول اجر عظیم ورکا څومره مسلمانان چې نن راجم شوي دي الله دې ټول قدمونه د ایمان په تله کې واچوا الله څومره چې بیماران دي نارینه دي او زنانه دي ټول بیماران له صحت کامله عاجله ورکا قرضداران الله د قرضونو نه خلاص کا بے کسب او بے روزګار او تعالی رزق حلال کسب حلال ورکا بے اولاد او تعالی نیکان صالحان اولاد ورکا د چا اولاد د الله نیکان صالحان ورته لوی کا د چا
دشمنی الله پر ورولۍ باندې بدل کا یا الله چې کم نوجوانان د ودونو قابل دي الله د هغې دپاره صحیح د رشتې الله تنظیم برابر کا او د حیا او د پردې جنو ته نصیب کا څومره خویندې دي الله د هغې نکاحونه په صحیح ځایونو کې وکړه الله چې زموږ د څومره مسلمانانو شرعي څه قسمه شرعي حاجتونه دي الله د خپلو خزانو نه پوره کا الله په دې ملک خصوصا او تمام اسلامي ملکونو کې عموما الله امن راوله څومره بدامنۍ دي فسادونه دي الله په خپل فضل و کرم ختم کړي د فلسطین د مسلمانانو الله غیبي نصرت او امداد وکړي الله د دغه کفار او ظالمانو نه محفوظ کړي د ټولې دنیا د مسلمانانو الله ته حفاظت وکړي الله زموږ ژوند د قرآن او د سنت موافق کړي الله دا کلی همیشه د پاره په قرآن او سنت باندې آباد لري د کلی کې چې کم دینی تحریک شروع دی د قرآن او د سنت دا مرکز دی عظیم او دا غي دا شاخونه دي دا ټول مرګري علما دا غي شاګردان دي الله دې ټول په علمونو عمرونو کې خیر او برکت واچوا دا مرکز الله تر قیامت قائم او دائم لره او الله زموږ د ټولو رضا شه زموږ د ټولو اخر خاتمه خسته کا او الله ټولو ته جنت الفردوس نصیب کا وصلی الله تعالی